نو د عربو دا رواجو چا په کور کې به ماشوم اوسه شروع کې د ژبې د زده کولو د وخته پورې به غرونو ته اورېږل د عربو اصل تهذیب او تمدن هم یې زده کړي د عربو خویونه به کې راشي او ژبه یې صفا او سوتره او پاکه ژبه. نو په دې وجه باندې به هر کال مکې مکرمې ته د مختلفو اطرافو نه قافلې راتلې د طائف نه اخوا ته یو علاقه ده او هغه یو قبیله د بنو سعد د بنو سعد قبیله قافله رااله او په هغې کې حلیمه وه او خاوند ورسره خره وه هغې باندې مسوري کوله او یو ورسره مانده اوښه وه معمولي غوندې پی پکې و هغه به یې څکل ماشوم له به یې ورکول د سینې مکه مکرمه کې به کور په کور دا خلک ګرځېدل ماشوم به یې راواخیسته او خبره به ورسول شو د کال به څومره پیسې راکړي د میاشتې به څومره تنخوا راکړي په څه باندې به سمجوته راغله بس ماشوم یې ویوړلو قافله کې چې څومره زنانه راغلې وې سره د خاوندانو نه د عبدالمطلب دې کور ته به چې رالې او د ماشوم تپوس به یې وکړه په یو ماشوم شته ماشوم څوک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاوند او ښځې به چې تپوس وکړه چې د چا زوی دی د عبدالله پلار یې چېرته دی پلار خو یې مړ دی د ښځه او خاوند به د کور واپس لاړه چې یتیم دی نو د ده اجرت به موږ ته څوک راکړي هره زنانه راغله د الله د پیغمبر د کور دروازه یې ولیده واپس لاړه حلیمه هم یو ځل راغله او واپس لاړه قافله چې کله واپس کېده ټولو زنانو سره دوه ماشومان یو خپل د سینې ماشوم او بل رجعي ماشوم او حلیمه هغې سره یې څومره ایو ماشوم ورسره نو خاوند ته وایي والله زما دې په الله باندې قسم لآخذن هذا اليتيم زما دې لأرجعن ولآخذن هذا اليتيم زه به واپس کېږم او د دغه یتیم کور ته به ورځم او دا به رااخلم خاوند ورته وایي لا عليك خیر دی ورشه عسى الله ان يجعل لنا فيه بركه امید دی چې الله پاک په دغه یتیم کې زموږ دپاره برکت واچوي راوایي یتیم دی تشنزو نو حدیث قدسی دی الله پاک وایي انا عند ظن عبدي بي وایي زما بنده چې په ما څنګه ګمان کوي الله وایي زه ورسره هماغسې معامله کومه چې الله وایي چې زما دا بنده دا امید لري چې الله زما دعاګانې قبلوم او چې اول نه د زړه ماتي چې الله مې دعا نه قبلې شي نه منه دغسې بله بس داسې بله مسله چې د ده ژوند دی چې الله پاک به ما روغوي الله صحت ورکولو والا دی بیماري م الله رالېږي صحت هم الله ورکوي دا ظاهري اسباب دي نو الله صحت وله ورکوي او چې دا اول نه مایوسه شي الله چې مایوسه شي بس مایوسي خو زما په در کې نشته یا صحت هم نه ورکوي نو حلیمې او د حلیمې خاوند د دې یتیم په باره کې الله باندې دا حسن ظن وکړو چې الله پاک پر هغه کې برکتونه اچوي الله پاک د برکتونو دروازې ورباندې کولاو کړي او هغه یتیم راواغوښتو لومړنی برکت یې ده حلیمه وایي چې څنګه مې سینې ته نږدې کړ او د سینې سره مې ولګولو زه به ځان پوه شوم چې زما سینې الله پاک د پیو نه راډکې کړې زما خپل یتیم بل ما سکه ماشوم مې پرې موړ کړو او د الله پیغمبر پرې موړ شو نو حلیمه رضی الله تعالی دا د نبي علیه الصلاة والسلام دویمه رضاعي مور ده